کتاب الحدود دا کتاب ته په بیان د هغه احادیث مبارکه او چې دغه تعلق د حدود سره. اوس ګوره حدود څه ته وایي؟ حدود د حد جمع ده او په اصطلاح د شرع کې عقوبت مقدره لله تعالی یا عقوبت مقدره من الله تعالی، بیان د هغه سزا مقرره د الله طرفنا، لکه زنا سزا مقدره د الله طرفنا، محسن لصدا او غیر محسن لصدا، د شرابو د سکلو عقوبت مقدره من الله سره، د سرقی عقوبت مقدره سره، دې ته حدود د حدنا بمعنی دا عقوبت مقدره لله تعالی. او کته چې دا حدود خو جمع ده او دغه دی جواب ورکړ دې ځکه چې انواع د حدود زیات دي. یو د حد مالی او یو د حد د نفس. حد د مال لکه سرقه شو، حد د نفس شي نو قتل دی، حد د نفس شي نو قذف دی، تهمت دی، آبیارو ذکر کیږي. ٹھیک شو؟ نو دې لپاره حدود اقسام زیات دي. او کله علماء چې د حدود د حد نه ده او د حد معنی نفس معصیت ده، فقط گناہ ته ویل کیږي، لکه تلک حدود الله تعالی. خلاصه د کتاب الحدود والمحاربین، محاربین سره روان دغه دې باب کې صدا. خلاصه دا چې کل احادیث 103 دي. ٹھیک شو؟ موصول روایت پکې یو کم اتیا دي. 103 نا موصول 179 یو کم اتیا او باقی متابعات دي. مکرر روایات پدې کې دوش پیتی دي د خیر سره، او آثار صحابه د تابعینو فقط 20 دي. آثار صحابه 20 معلقات مکرر دوش پیتی، موصول یو کم اتیا، کل 103 دي. باب ما يحذر من الحدود. اول باب دې په بیان د دې يحذر من الحدود، معنا هغه روایت چې پای کې تحذير دې د ګناونو نه، ځکه چې موږ دته چې د حدود یو معنا معصیت هم ده. نو يحذر من الحدود چای کې تحذير دې يرونه شوی دا د ګناونو نه، ګناه مکو چې حد در باندې نه راځي. باب الزنا، باب دې په بیان د تحذير من الزنا، یعنی زنا مکوای. ٹھیک شو؟ وقال ابن عباس ينزع نور الایمان فی الزنا، وقت لکیږي د زانینا هغه نور د ایمان په زمانه د زنا کې، او بیوان باز موږ مخکې ویل دي نور د ایمان چې کوم دی هغه ته ختم شي، او نور مؤمن خوده هغه بشاشت هغه ثمرات او فیدی چې کوم دی هغه ختم شي. اته خبر موږ مخکې کړې. ها لا یزنی الزانی ہی نے ومو چوی دے مسلمان کاملہ، ولا یشرب الخمر حین یشرب ومو منه، ولا ينتهب نوبتا او داکا نکی، داکا کول لوٹ نکی، لوٹ یرفع الناس الیه فی ابصارهم چې خلق ورته خپل سترګې اوچتي کی. پوښی کنا نو دا قید احترازی نه د اتفاقی فی الواقع لپاره دی، ځکه چې یو خو سرقه ده نو خو ته پپټه کوي، او یو چې کوم دی نو هغه نوبه ده. نوبه خو دې ته وی لکه ټوپک سره د لاس کې ماشین او بینک ته دن نشي، او خلکو ته وروا باسه پیسې دلته جمع کو، دلته جمع کو، دلته جمع کا،
الته خلک درته ګوري او ته چې دینو پیسې اهل ظلم کوي کنه نو دې ته غلوټ وای کنه نو خلک ظالم ته او ډاکو ته وګوري. حاستا حاشی ډیر خسته خبرې کړې دي وای چې انواع د معاصی په دوه قسم دي یو قسم بدنی دی او بل قسم مالی دی. بدنی لکه زنا شو او مالی اقسام زیات دي. دي شو هغه مالی یا به سرن وی لکه سرقه شو او یا به جهرن وی لکه نهبه شو او دریم شي یا به عقلی وی سشي لکه شراب شو چې دې سره ازاله د عقل راځي. باب ما جاء فی ضرب الشارب الخمر باب دې په بیان د وهلو او د سزا د سکون کی د شرابو چې کم سره شراب سکی او دغه څومره سزا ده. تقریبا د نیمه صفحه په دې مسلې روانه ده. توجه کوه. اول روایت راځي صدیق یو دور د پیغمبر علی السلام بیا بل دور د صدیق اکبر سے وراغه او بیا بل دور د فاروق اعظم سے وراغه. نبی علیہ السلام په زمانہ کې حد شرب د پاره سم مقدار متعین نو. نبی علیہ السلام څنګه یو سره راغی او دې شراب سکلی دي گواهانو گوي وکړه هغه اقرار وکړه. نبی علیہ السلام بوله وای وای چا په سفلو چا په شمکو چا په سپېړو زبسه کې اوس نو صحاد نو خو چا په لختو باندې چا په سفلو نه. بیا صدیق اکبر سے زمانه چراله. صدیق اکبر سے په زمانه کې 40 صریح دوری صدا ورکړه. څوک چې شراب سکینو صریح دوری صدا ورکړه. دغه فتوا د هغه زمانه کې د صدیق اکبر سے بوا د اکثر صحابه او د عمر سے ومبا. بیا کله چې خلافت عمر سے وراره په دغه وخت کې حضرت علی سیدنا عمر سے تپوسو کا نور صحابه کرامونه راغی یو د دې د سزا صدیق دوری دا ناکافی ده. ځکه چې یو سره شراب کی دروغ وای یو سره شراب کی معصیت کی یو سره شراب کی افترا کی او قران کې خود مفتری سزا اتیا دوری دي لہذا دینم اتیا دوری ورکول پکار دي. حضرت عمر سے بمحضر من الصحابه فیصله وکړه اتیا درو اغه اتیا درو باندې اجماع سکوتی د صحابه کرامو سشو منعقد شو الی یومنا هذا. جی وایا حضرت په زما ضربه فی الخمر پیغمبر علیہ السلام امر کړو په واولو وجد شراب بالجرید په لخت سره ورن عالی په پانو سره وجلد ابو بکر 40 صالح درجی. اقر روایت باب دې په بیان دا روایت چې پیغمبر صاحب امر کړو په واولو د شرابی په کور کې لکه کور کې ناسو او چاوي چې داسې وی وای او دې کې دا مسله ده چې لکه سزا چې محدود تو ورکه نو سرن به ورکه او کې جارن به ورکه تو جایز دوار دي خو اولاو بهتر او مفتابهی قول داده چې جارن وي ځکه چې سرن کې فقط سزا ده عبرت نشته. بس یو صحیح هغه د هغه او د حاکم نس کې شو نو بس دوری ولا هو هغه بدلا او ارچی جهرن شي عدالت کی شي جماعت پسین کی شي باغن جماعت نه پات نوای کسی شي دی اجراء حدن دی او تحذير د نورم دی چله کزان ته وساته. سعودي کې اوسم لکه سکه سنې نو جمعې موږ نه پسته کی او مکه کې د دې زینو اوس مسجد عاشی سره یو ځای دی حرم نه بار جیمو جوشي ارو التوزخ نوم تلی غلام رحمان دي دالکان یو ځل تلو چا ورته چنن با قاتلین له سزا ورکول کی چې چا قتل کړ دي عجیب شریعت عدالتونه دي. وی قاتل راشي د قاتل رشداران ولاړ دي د مقتول رشداران ولاړ دي
چې قاتل باندې خو سزا ورول شي قاضون ورسري نو بیا دی وخت بیا التق جج ولاړي مقتول ته وي چې دا ستا قاتل دی لکه مقتول وارثان چې دا ستا قاتل دی او ګوان پېشته فیصله موږ ورکړ د پانسه خو کې معاف کوي نو ډېر لوی اجر دی چې معاف کوي نو ډېر لوی اجر دی او کې معاف کوي نه دیت اخلي نو چې دی میت د قاتل او د هغه وارثان نه موږ دیت ور قاتل وارثان ټول وی چې عرب دي کنه جی چې څومره غواړي موږ دیت ورکول تیار او بالکل حاضر دیت حاضر نو ورثای مقتول جنا مگر دیت نه اخلو مگر عدل انصاف غواړو انصاف غواړي نه اخلي دیت عفو نه کوي دیت نه اخلي عفو نه کوي درې ځله وي نه بس قاتل ولاړ جلاد راځي بس هغه سړی مړږي او امبولانس کې واچي قاتل رشتہ داران خپل گاډو کې روان شي د مقصود نه خپل گاډو کې روان شي دا نه جوړ ونه شو کنه تاسو به غمل راشي الته پته لګي چې واقع اسلامي عدالت کې څومره امن دی جی ابن نعیمان او بابن نعیمان والاولاد قو چغا ابن نعیمان او دا تا په وکالت کې او دارنګ تا په مغازی کې ویل دي ها شاربن چې شراب اسکلو فامر نبی صلی الله علیه وسلم من کان فی البیت حکم کو پیغمبر سے هغه چاته چې پکور کې درنو آی یضربو چولای دے قال دراوی فضربوه نو هغه واشته وكنت انا في من ضربوا بالنعال فضاربين كزهم تمام ولې دو درې پانی را چولې جی وهل دا شرابي په شم کو د کجورو سره والنعال په پانو او بوټانو سره وهو سکران نشک یو کان شراب اسکلو نو فشق علی معنی پوښو کنه تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دی باندې فیصله وکړه ها وامر من فی البیت ان یضربو اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوا مارس کو نا اجزا نہیں احزاک الله دا چې شراب سکین خدای در اجر درکې انو یو سړی وی احزاک الله شرابی ته خدای رسوا کا مړه دا مې شي شراب سکی خدای رسوا کا قال نبی پاک لا تقولوا دا لا تقولوا هكذا اخذك الله موایا ولی لا تعینوا علیه الشیطان مدد مکوئ په مقابلی د ګوریات کا مدد مکوئ په مقابلی د شیطان معنی څه شو شیطان خو شراب لراويسته او رسوا کول ولا چې دې شراب سکی معصیت ور رسوا کیږي او چې تو اخذك الله خو شیطان خو په خامه خوشاليږي تو شیطان خوشاله دعا ورته کو چې خدای دې انده وساته جی ما كنت لأقيمها علی سے نعمز چې امر دا قیام حکم د حد علا احدن په یو کس فیموت چې بیا غمرشي فاجد فی نفسی او زه بیا خپل زړه خفقان محسوس کوم ٹھیک شو علیک صاحب یعنی چې کم یو مجرم راضی
او هغه جرم کوي او زه په حد جاری کم هغه مرشي زما په څه پروا نه الا صاحب الخمر فإنه لو ماتا که چر دې مرشن ودیته نو زه دې وارثان ته دیت ورکوما ولی په شرابو کې اگر چې حد شته خو دمره حد نشته دی چې حد مفضی الی القتال وی تیشوا بازار کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یسنه او دا وجه داوا چې پیغمبر علیه السلام لم یسنه دې دوه ترجمې دي یو دا لم یسنه یعنی لم یقدر فی حد حضرت پدې کې صحت نه وایي لم یسنه حضرت په زمانه کې وداوا کله په سپېړو دیفا دیمه خبردار چې لم یسنه حد مقطوعا دا حد مقطوعی نه ده حد مقطوعی نه ده اصحاب کرام په اتفاق سره د اتیاو درو ده خدا حد مقطوع نه ده جی کان آخر امرات عمر ٹھیک شو ہوا یہاں ٹھیک دے امرات ابی بکر فنقوم الینا من بپاسو دی شرابی تب ایدینا پخپلو لاسنو و نعالنا پخپلو پنو و ارضیتنا پخپلو صادرو حتی کان آخر امرات عمر تردیچ آخری زمانه د امارت عمر سیورالا فجلد 40 بیا سلیت درو سزا ورکړې شو لیکن حتی اذا اتو تردی چری حدنا متجاوز شو شراب شو وفسقونا فرمانیان شروع کړي جلدا 80 بمحضر من الصحابه فبقي هذا الحد الى يومنا هذا باب ما يكره من لعن شارب الخمر باب دې په بیان د مکروهیت د شارب خمر باندې لعنت ویلو چې شارب خمر باندې لعنت نه وای وانه ليس بخارج من المله او شراب سکون کې د وجد سکولو د شراب د دین نه نوځي معلومه شه امام بخاری په دې مسلې سره دا ثابت کړه چې لکه ارتکاب د کبیره سره سره مسلمانانه نه نوځي کافر کیږي نه جی نومی عبداللہ وکان یلقب حمارا خلق بتا حمار وی بس نور مخی مدا وکان یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی و پیغمبر علیہ السلام خنداو دیکھ شوا دلتا یو طالب ما ته ټیلی ویزن وی اواز داو چې دا غیب داسې پیخنه و چې غل نه راتله د مولیانو کې د هر استاد طرز په ګډا کې هر قسم ګډا بوجو کنه هر شی ولاته او اوس خدای لوی عالم دی خلوی پیر دی خدا دغه زمانه خبره ده شمس آباد د کسان آلو خوا کې کړي ما تو یرا جمیل او مرګره پکار زم امام سے بیمار دی ارما دي ته چې څنګه چل دی زی وی لار مشم باقی د ندیم سے په طرز باندې عبدالشکور دین پوری سے یو مقرر شو دوی په طرزون زبردست تقریر وکاو نو چال تلا د تقریر شروع کو د ندیم سے په طرز باندې حکم کې سټ چې ویل یاد وکانا هغه چې وی نو خلاص شو تقریر خلاص شو واخر دعوانا تو چاہتے جی لا لس منٹا پاتی دی نو اس خود ندیم سے در ختم شکن نو بل تقریر خواست غنیشتے دی ندیم سے وہ کتابونو والا ملا سڑیو نو ورتوی یارا اس لس منٹا تیر شو لس منٹا پاتی وہ زدے کی خطبہ وی ما آیتون وی ما او بیا موضوع جوړو ما نو لس منٹو کې کار نه کی زست تپوسونه وکړه مسلو ته کنه زپدی وخت څه ته تپوسو کې د مسلو څه تپوسو کوي نغیم یو څه څه تپوسو کو ویلا کا ګوره کنه 10 کې سلور فرض دي او دا سلور فرض کم دي راغل دي قران پلان کې آیات سورته مائده راوي چې خیر هغه جمعه وکړه
دلته چراغ نه ماته وی زما د پلان نکو توبه ده د پردي په طرز باندې ما ولی وینم چې د رسوي نه خدای وساتل نو قریب له رسوي د کیسټ ختم شون مخکې وسنو بیا دا خیال دی ورته نما به د ټلویزیون وي ځکه چې هغه کې هر څو غنا لتی ته دی حمایت کوي چې ردی غپونه بلګولا مطلب دا دی تصحیح مذهبی وغیرہ کولې وکان یذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وکان رسول الله قد جلدوا فی الشراب او دین ته شراب سکل شو حضرت له صدام ور کړی وا فوت یبی یومن فامر بی فجلدا بیا سکلو علی ذات الله بالموت بیا ور صدا ورکړه فقال رجل من القوم اللهم لعنه خدای پاک په دې دین باندې خود لعنتونه وره ما اکثر ما یوتابی س بار بار رشته کی لپاره حد ما اکثر معنا یعنی ډیر رشته کی لپاره حد سو یو ورځ دا هر ځل رسوا کی نبی علیہ السلام الله تعالی عنہ لعنت په موه فوالله ما علمتو قسم دې په الله باندې زنیم خبر مگر په دې چې نو يحب الله ورسوله دې الله او رسول سره ډیر مینه ده مطلب یې څه شو بار بار سزا خو دې اخلي خو د ځنه الله رسول سره مینه شته معلومه چې ارتکاب د کبیره سره اسلام نه نوزي او رسو مسله روانه ده چې یو لان مطلق دی او یو لان مقید معهوده دی لان مطلقه جائز دی لکه اوسه خدای دې په دې شرابیانو لعنت ووري نو دا جائز دی خدای دې غلو تبیو کی خدای دا غلو رسوا کی جائز دی او کی یو سړی چې فلان کې غل دی خدای داسې کی دا جائز دی او هي قال حدثنا علي بن بدر بن جعفر قال حدثنا انس بن اياس قال حدثنا ابن هذا محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فقام يضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنانه ومنا من يضربه بصوته فلما انصرف قال ما له سمصيبت دې لر اخزا الله الله دې رسوا کی فقال لا تكون عون الشیطان علی اخیکم مکه گئے مرګری د شیطان په مقابله ضرور خپل جی باب دې په بیان د حکم د سارق چې کله د اغلا کوي جی لان السارق اذا لم يسم اس میں درتوي یعنی جواز یا حکم د لعنت په غل اذا لم يسم چې کله مسما کړي معهود کړي ني معنی لعنت په سارق مبهم جائز دی اگر تو چې لعن الله علی السارقین يجوز لیکن کہ یو سارق متعین مسما کی نو جائز نہ دے جی لعن الله السارق الله دې سارق غل باندې لعنت وری یسرق البیضا دې پټي بیزی لرا اوس دا بیزه څه شي دی یو خوې د چرګي اگای ته وای الکه دام سغلا د چرګي اگای پټه کی او لازم پکټ شي لیکن دا خبره صحیح نه ده ځکه د چرګي پاګې باندې لاس نه کټ کیږي هغه د پاریا سلور دینار دی چې ربع د دینار ده کله چې دینار د 200 روپیو شي مثلا او عندنا اغلى روپۍ دي لکه روایت ته طحاوی چله نو هغه خو اوسم د 100 روپیو نه ده ګرمای کی کنه د پای زمانه کې بیا دې قیمت په چرته او دمرا نو ال بیزن مرا ټوپای ده خولنی جنگی ټوپای یاسرق البیضا کله پټی ټوپای فتوخت یدون لاس کټ کړي شي ويسرق الحبل او کله پټي پړې فتوخت یدو ان بیا کټکیږي لاس دې او دا پړې د امرانه چې فتوغاتم پړې ودا پړې نه پړې وایا او رسول روان دي هغه پړې چې قیمتي وي بس پړې وي قیمتي وي قال امش کان یرونا دین نقل کوي انه بیز الحدید
یسرق البیض بیض الحدید دے اغا ٹوپے دا اسپنے والحبل مراد پوینا سدے کانو یرونا انہو منہا ما یسوی دراہیما یاد کا مراد دے حبلنا اغا پڑے دے چاہ مساوی دا 2 پیسو وی دراہیما دیکھا جمع دا 2 پیسو اغداز پڑے سے دیر قیمتی وی تو کم سے کم چاہ دا 10 روپو وی 10 روپو پڑی خونا پڑی خود 200 300 وی بازار تلار جا پتہ در تو خیم باب الحدود باب الحدود کفارت الحدود کفارت دا مسئلہ منگا دا بخاری پاول کی ویلو چی دا حدود کفارات دی مکفرات دی او کہ دا زواجر دی علتا منگا ویلو چی دا حناف مسلک دا چی دا زواجر دی او دا نور ائمہ مسلک دا چی دا کفارات دی یعنی سواتر الذنوب دی چونکہ امام بخاری تو باقی ائمہ مرګره د پدې مسله کې تو باب راړو الحدود کفاره حدود سره کفر راځي کفاره به معنی سترا یعنی ستر سیئات پکې راځي او ما تاسو ته یو قاعده ذکر کړ د نورشاه کشمیری سے کستا خو یاد و نو پس ډیره مزیدار څنګه منګ وای چې دا حدود په 2 قسم دي یو اجرا د حد دا په انکار د مجرم نا کفاره نه ده لکه چې ما زنا نه دي کړی او څلور گواهان په وی چې کړی دي ٹھیک شو یا دې زنا کړی دي او قاضي څخه راتو نه دی یریده ځان پټاو خلق راويسته نو دا زواجر دي د لپاره او یو هغه ځاني د معاذ الله استغفر الله چې بدکاری دی وشي او د په خپل عمل پیغمان شي او په خپل قاضي عدالت ته پیش شي چې ځنه ته او ډیر پیغمان ما اوس دا څه دا مکفر دی خلاص شابه تکرشا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقراض الاتا فوكفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فصدر الله عليه إن شاء غفر له إن شاء عذبه قد مرت في صفحة 7 باب ظهر المؤمن حما الا في حد او في حق یا شو باب دې په بیان دې دي چې دا شاه او ملا د مؤمن چې دا حمن ورشود ای محفوظه ده چاله په ملا لته نه راځي ملا باندې وسوق نه راځي یعنی چاله وهینا ملا د مسلمان مأمون اور محفوظ من الایذا الا فی حدنا مگر حفاظت نشته په وخت اجرا د حد او فی حق من حقوق الله یا او فی حق من حقوق العباد وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت ابي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على اي شيء قال من عظم حرمه قال على شيء دا ګوره مخکي ايوشان هزا موږ ویلو خدلته یو ټکی سوا ده ايوشان تعلمونو اعظم حرمتن اي کوم میاشتا چې تاسو یې غنئ چې لوی د په احترام کې نو قالوا صحابوي الا شهرنا هذا ادا ذوالحجه نه قال حضرت فرمایل الا خبردار ايو بلد تعلمون اعظم حرمتان اي خبر یې چې کوم کله لوی دې په اعتبار حرمت وقالوا نو صحابوي الا بلدنا هذا اعظم دا کله مکه نه ده یعنی دې قال حضرت الا ايو يوم تعلمونه اعظم حرمتان اي خبر یې چې کوم مرض لوی د په اعتبار حرمت قالوا الا يومنا عرفه قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاثا وزيد كده ثلاثا راغي كل ذلك يجيبونه على نام ہر وقت ہر سوال پہ جواب کے صحابہ ہوئے نام قال حضرت ویحکم یا ویلکم لا ترجعون بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض اپدی من خبر مخی کړي وا خو چې تا ته ټیم وی د بیا په دی باندې حاشو ګوران و جواب نه کړی دي
چالکا پدې ضرب سره کافر کیږي څنګه یا تحلیل دے یا د عمل دے په عمل د کافرانو یا کو په 70 د نعمت ته و جوابونه کده کوټ کې نکل دي چلو ما جی اقامت الحدود والانتقام لحرمات الله باب دې په بیان د قائمولو د حد او بدله اغستل د مجرمنا لپاره حفاظت د سیسیز حرمات الله یعنی الله د دین لیک صبر ګوره حدیث کې د پیغمبر علی السلام عادت ذکر کړي نبی علی السلام د خپل ذات لپاره اچا ته تکلیف نو ور کړي لیکن کله چې حق د الله او نبی د اچا لحاظ دا یا ساده ما خجر النبی صلی الله علیه وسلم بین امرین اختیار نو ورکړ شوی پیغمبر پاک ته په مېز دوه کارونو کې الا اختار ایسرهما مگر پیغمبر اسلام باندې کې غوړه کو آسان دي دواړو معلوم یا سما چې سو پر پکې ګنا نو پیدا کان اسمو هر کله چې په دې ایسر کې ګناو نو کان ابادو ما منه بیا به حضرت ډیر لري دا فرمای والله من تقم لنفسي في شيء یقطع الیقت قسم می په خدای پاک چې بدلنو اغستی لپاره خپل ځان په یو سیز کې چراغ له شو دوی ته چری حتا تنتهک حرمات الله تر دې چې چا به حتک بیزتی د الله ته حرمتونو کړلا نو بیا فینتقم الله یعنی فینتقم لله بالکرادی نو فینتقم الله فینتقم لاجل الله ودا ينتقم الله شي انتقام مغص الله معنا انتقام لله یادا په حکم دا جی ګور اسلامی مساوات دي ته وي دی وی دا اسلام مساوات دي ته وای چې په کارخانه کې بسړی او خدا یو ځای کار کوي هوټل کې بجنه لګي یو ځای کار کوي په بس کې والکانو جنکه ټول کنډکټریا نه کوي وای دا جناب یال مساوات شرعي مساوات دي مساوات دي ته وي باب اقامت الحدود علی الشریف والوزیع جاری کول د حد علی الشریف په مالدار والوزیع په غریب علی الشریف اعلی خاندان والا والوزیع عام خاندان والا علی الشریف په زوی د بادشاہ والوزیع په زوی د کندری ټول بشي ها ان اسامه تکلم النبي صلی الله علیه وسلم اے دغه د حج دغه مسله ودا څه د حج نو اسامه خبرې کړې پیغمبر صاحب سره شفاعت کړو په بعد یوې خدي وقالو فرما انما لك من كان قبلكم تاسو مکه چې خلک تباشو ولې انهم كانوا يقيمون الحد على الوزي اي بقائم او حد په کمزورو ويتركون على الشريف او غټ په پری خودل والذي نفسي بيدي لو فاطمه کی چر زما لور فاطمه فعلت دا کار کړي وي لقطات يدان ما بلاس کټ کړو جی ګوره دو مسلې یاد کړئ یو خبر دا چې یو سړی تا په بدکارۍ ولید توجه کوه په بدکارۍ دی ولید نو په دغه وخت کې ته پاغي پرده واچي او بادشاہ ته نمخ کې کینو دا جایز دی دا یو دیم صورت دا دی چې یو سړی چا بادشاہ ته مخ کې پس ته اثبات ته جرم نه د بیا شفاعت کول حرام دي دو صورت شو او بعض روایت لري کنه من ستر علی موسی صلی الله علیه پردا بیا په سوال دادی کله کا پرده ته غوی په څنګه کې معنی دا بهتر ده چې پرده پیواشه او کې پرده دی پیوا نه چولو بادشاہ د پته لګی دا نو اوس فتاینه تل کو تکش للمجرم اوس په دې کې شفاعت جایز نه ده وکرایت الشفاعت فی الحد اذا رفع الى السلطان کله چې د حد مسله بادشاہ ته او رسول شي او کني رسیدلی نه بیا خیر ده چلو ان قریشا بشک قریشان چو عامتهم المرأة المخزومیه غم کې جلود یو خدي چې قبيله د مخزوم نوا
التي هغه مخزوميه سرقه چغلا کړو وقالو دوی من یکلم رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دې چې حضرت په خدمت کې لار شي او دې جنې په بار کې شفاعت وکړي قریشونه جنې دا او چې لاس کړشن بیا به څوک واده کینا او زندگی به خراب شي بیا دوی چومن یشتری علی جرأت د شفارس دي شکوله د حضرت په دربار کې الا اسامه بن زید حب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضرت ډیر محبوب دي فکلم رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه شفارس شروع کړ فقال حضرت تقصقي اتشفوا في حد من حدود الله خدای بندا اتما سره شفارس کې ماتا فقائموا له حد الله په حدود کې ثم قام فخطب وقال يا ايها الناس انما ظل من قبلكم بشک تباشو هغه سوجتانو مکه تیر شو کانو وغي انم کانو اذا سرق الشريف او چې کلب غلاو کړو مشهور او خيار یا مالدار ترکو پریم خدا فاذا سرق ضيفهم اقام عليه الحدود حدود بجاری شو ويم الله زمان پر قسمی لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها محمد بدغی لاس کټ کی ها چابا والسارق والسارق تفقتوا ايديهما اوس دا مسله دا چې د غل او د غلا لاس کټ کول دي خو اوس په دا مقدار د قطع بسی وفي کم تقطع او سمرا مال په سرقیبا په سمرا مقدار با لاس کټ کول کیږي دا یو مسله شو بیا لاس با کم یو کټ کیږي خې کې ګس بیا په لاس د کم ځنه کټ کیږي د ګوتناو کې د مړوان نه آل روافض وی چې ګوتی دي بس دې ځنه دا ټکور کې دا لاس دی واسه ګوتی وی آل سنت والجماعت وی من الکف ابن رسته دې ځنه بیا به یمین غصه او کې یسار غصه نو یمین به غصه اول کې یمین دی او ٹھیک شو او په غید عبد الله بن مسعود قول رضی الله عنه بیا فی کم فی اربعه دنانیر یو روایت فی کم ای بقیمت الترس والمجنه او دای قیمت څومره دی او بیا ذکر کو فی کم ای فی ربع دینار فی کم ای فی 10 دراهم دا شو واما عند الرحمن فی 10 دراهم چلو وقطع علی من الکاف علی سے لاز غوث کړه د کافنا ورغوینا ٹھیک شو وقال قطع فی امرات سرقت فقطعت شمالها او بیا دغه لاز غوث کړه شو گس لیس الا ذالک سمانا اے لیس الا ذالک نبکټ کیږي پس دینا مگر یمین دیږي په دې وخت په خطای سر لاز غوث کړه شو کټ گس لیکن آئندہ دی پار بکم لاس غس کی آغا خیر ولی زکاة ابن مسعود سے پقرت کی دی فقطو ایمانهما او دا قول چا دی دا جمهور دی وفی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن شاہ ان امرت ناشتر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقتل یدو غسول بشیلاس فی ربع دنانیر پسلور دینارو باندے فصائد یاد نزیات تابو عبد الرحمن و خالد و ابن اخی زوری و مامرن زوری په دې حدیث کراغه تقتل ید فی اربعی فی ربع دینار پر ربع دینار سره او ربع دینار سو جوړیږي ګوره دینار کو مشهور ده چې دا 10 درهم دی 10 درهم دی چې د 10 درهم ربع بسو راځي او چې کله 100 روپۍ شي بیا خو پکار چې ربع دینار دا دینار قیمت چې 12 روپۍ شي کہ 12 روپے 12 درہم قیمت الدینار شی بیا ربع سلور مجوری عن عمرة بن عبد الرحمن حدثت أن عائشة حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطعوا في ربع دينار اخبرتني عائشة ما ته خبر راکړه شي صاحبي چې یت سارق لم تقطع
حالات نبی صلی الله علیه وسلم الا فی ثمن مجن حجفت او ترس مگر پغلا د مجن پغلا د حجف یا د ترس الکا مجن او حجف او ترس دا درې واړه یو سی توي چغی توي ډال او سمرا توضیح شرط بخاری لیکي بعضی وی چې دا مجن دی بعضی وی شک دی نو ترس دی او بعضی حجف دی بل قول دا دی چې مجن مطلق هغه ډال ته وی چې د برغه سرمنی نوي او حجفا هغه ډال ته وی چې د لړکی نوي یا د اډو کې نوي چې باغی سرمن خېجول شي وي ٹھیک شو حجفا هغه ترس د لړکی نوي یا د اډو کې نه چې باغی معنی جی وبي قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن عروة بن عائشة مثله وبي قال حدثنا محمد بن مقاتل بن عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة بن عائشة قال لم تكن تقطع يد السارق في ادنى یعنی حضرت په زمانہ کې پکمو د حجفي او د ترسنا لاس بنکټ کې دا کل واحد منهما ذو ثمن حجف او ترس هر یو د دینه خاوند ډیرو پیسو نزو سمنو او دا زو سمن سمرو نسو کی 4 دنانیرا استغفر ربع دینار اسو کی 4 دراهم واما نحن نقول 10 دراهم ولنا حدیث الطحاوی انشاءاللہ بعد میں تمہیں کہتا ہوں چلو قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم تاب محمد بن اسحاق قال حدثنا نافع قيمته النافع فقط قیمت ذکر کرے بس وفي قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم وفي قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة نافع عن عبد الله بن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه 3 دراهم وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده اوس ګره دا ټول روایت چې کوم د امام بخاری مزاج مطابق او نغی ذکر کړی شي 3 روپے 3 روپے 4 روپے 3 روپے 4 روپے او دین زیات روایت نه اوجنه سلسی دینار ٹھیک شو یا 3 روپے هغه ذکر شو او حالانکه حدیث کی راضی د امام طحاوی روایت ذکر کړل عن ابن عباس قال كان قيمه المجن الذي قطع في رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم عدل سروپو مجنو مجن د 10 روپو او چونکی چې لس شي ایو خوا 3 روپے شي یا 4 روپے شي ایو خوا لس شي نو الحدود تندر بالشبهات لہذا معاملہ د حدود دا معاملہ محتاط تا او چې معاملہ د محتاط شي نو احتیاط پلسو کې د دیونه زیات مناسب دی ٹھیک شو مخکې دا اوس ګوره دا مسله ده چې الګه توبه د سارق یو سره اغلاو کی او د غلا نه پس ته توبه وباسي ناغي نه پس ته زو شهادت کې دي چې کې نشي کېده او د آل د قبولیت شهادت دی او کنا احناف وی چې ولا تقبلوا شهادت ابدا کې سارق دی کې قاذف دی او کې محدود دی د دې درې واړو د پاره مسله دا چې لا تقبلوا شهادت ابدا به اعتبار شي دي او شوافی او نور حضرات وی چې نه دا خو مسلمانان دي چې مسلمانان دي او احرار دي لہذا دوی شهادت معتبر دي او ټول جګړه الا الذين تابوا باندې دا داوی چې الذين تابوا چې کوم دي د سنره فاسقون نه دي نه لا تقول لهم شهادت ابدا نه او موږ چې سره الا الذين تابوا من الفاسقين دي الکه توبې سره رفع د فسق راځي
لیکن هر چې عدم قبولیت ته شهادت هغه برحال دی ځکه چې د دوی شهادت ځکه معتبر نه چې به اعتبار شي دي جی کم هغه مکه مداویل ده ها د کم خذ الله چې حضرت غوس کړه او کله کله نبی پاک کر راتله توبه وکړه وا توبه ډیره مزدار و ها ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتنوا بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف وفاء منكم فجر الله من صام ذاك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفاره له وطهورنا او ذ کفاره سے طهور زیات گناہوں نہ پاکون کے ومن ستر الله هر هغه سره چې الله په ورته واچي فذاکر الله ان شاء ذو ان شاء غفر له اخلاص قال ابو عبد الله امام بخاری ذات تاب سارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته شهادت پہ قبلی کی وکذالک کل محدود اذا تاب قبلت شهادته دا امام بخاری مسلک شاه واما احناف چی دی راوی چلا تقبل شهادته جی